نو انسان نه به خامخا ګناه کیږي. امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې ګناهونو باندې اقدام په 3 قسمه باندې، د هغې 3 درجې دي. یو د فرشتو درجه ده او د انبیاء علیهم السلام، چې یو انسان بالکل ګناه نه کوي نو انسان نه به خامخا ګناه کیږي. یو سړی بالکل ګناه اډو کوي نه، د سره ګناه ته ورنږدې کیږي نه، دا د فرشتو او د انبیاء علیهم السلام صفت دی، دا د دې درجه ده، دا به خامخا. دویمه درجه ده د شیطان ده، هغه دا ده چې یو سړی ګناهونه کوي او چرته په خپل ګناه باندې نه ستومانه کیږي، توبه نه وباسي، وي دا د شیطان صفت دی. او د مؤمن مسلمان او د انسان صفت دا دی چې دنه کله ګناه وشي نو فوراً دی چې کوم دی الله پاک ته رجوع کی، توبه وباسي. نو دا دریم قسمه صفت دا د انسان دی. یو درجه د انبیاء علیهم السلام او د فرشتو ده چې هغوی ګناه کوي نه. دویمه درجه د شیطان ده چې ګناه کوي خو په ګناه باندې خپیمانه کیږي نه. او دریمه درجه د انسان ده، د عبدیت ته د بنده ده چې د دنه ګناه وشي فوراً دی چې کوم دی توبه وباسي. او تاسو ته ما ویلو چې په توبه باندې الله ډیر زیات خوشحالي، دومره به زیات خوشحالیږي چې حدیث پاک کې نبی علیه السلام یو مثال ورکړی دی چې یو سړی هغه چې کوم دی په یو ځنګل کې روان دی، اوږد ځنګل دی، او د دې سره په اس باندې د خوراک او څښاک پروت دی، او دی یو ځای کې ستړی شو، هلته کې دمه کوي، ونې ته یې ډډه ووهله، دا اس ته دنه وتښتېدو، اس ته لاړو، چې د سترګې وغړولې، اس ته تښتېدلی دی، دی وږي شوی هم دی، تږي شوی هم دی، ډېرې منډې ترړې ووالې خو هغه اس یې ونه موندو. دی واپس راغی، هغه ونې ته یې ډډه ووهله او د مرګ په انتظار باندې سملاست چې یاره دلته کې په ناسته رانه په اسانه ساه ووځي، ځکه چې اس خو تللی دی، د خوراک څښاک څه بندوبست شته دی نه، او پیاده د دې ځنګل نه وتی نه شمه. او دی په دغه درمیان کې د سترګې پټې شولې، او چې کله یې سترګې وغړولې نو هغه اس راغلی دی، اس ورته ولاړ. نو دا کس دومره خوشحاله شو چې د ډېرې خوشحالۍ نه وي یا الله وي ته مې بنده یې او زه دې رب یم، وي دا د ده خوله خطا شوه د ډېرې خوشحالۍ. نو دا کس څومره خوشحاله شو چې دې کس ته نوې زندګي میلاو شوه، وي د دې کس دا کم کس چې په دې اس موندو باندې څومره خوشحاله شوی دی، د دې نه زیات الله رب العزت ته انسان په توبه باندې خوشحالي. نو توبه انسان نه فوراً ګناه وشي دی فوراً توبه وباسي. او توبه کې تاسو ته ویلو چې 3 شرطونه دي. یو دا چې په آینده تا چې کوم ګناه کړی دی په هغه ګناه باندې ستومانه کېدل د زړه نه چې دا مې بد کړي دي، ملامته کېدل چې الله دا مې بد کړي دي د زړه نه. دویم دا چې په آینده وخت کې د هغې ګناه نه کلک نیت کول چې زه به دا ګناه نه کوم، په ښه اراده کول چې دا ګناه به نه کوم. او دریم چې هغه په حقوق الله او د تلافۍ قابلي نو د هغې تلافي کول، پورووالی کول، او که نه حقوق العباد نو د هغې هم پورووالی کول. حقوق الله مطلب دا چې سړي نه منځونه قضا شوي دي، دی پرې خفه هم دی او دی آینده کې نیت هم کړی چې زه به نور منځونه نه قضا کوم، خو دا تیر شوي منځونه نه راړي نو دا ټیک نه ده. دا تیر شوي منځونه به راواړي، په هغې باندې به خفه شي او توبه استغفار به. دغه رنګې د چا نه مال اخیستی دی، دی به هغه مال واپس کوي. دا 3 وړه شرطونه د توبې دي چې په دې طریقې سره توبه وایستلی شي، الله رب العزت یې معاف کړي. نو فرمایي چې انما التوبة بېشکه توبه قبلول علی الله په الله باندې دي، للذین د هغه کسانو دپاره یعملونه چې هغوی کوي السوء بدیانې بجهالتن په ناپوهۍ سره. د بجهالتن دا کې دي ځکه لګولې تاسو ته ما ویلي وو چې انسان ګناه وکړي په غلطۍ سره، په جهالت سره، نو دا د الله انصاف دی چې دی معاف کړي. او یو سړی قصدن عمدن ګناه وکړي نو دا الله معاف کړي، خو دا د الله احسان دی چې دی معاف کړي. نو دا نه چې یو سړي په قصدن عمدن ګناه کړی دی، دی توبه وباسي، د توبه نه قبلېږي، داسې نه ده. او د جهالتن دا کې دي ځکه لګولې دي چې دا د الله انصاف دی، او چې یو سړی سره د پوهې ګناه وکړي نو امې الله معاف کړي، خو هغه د الله هغه معافي د الله احسان دی په دې بنده باندې. ثم یتوبون بیا دوی توبه وباسي من قریب زر. نو زر کې تاسو ته ما دواړه تفسیرونه ویل چې یو تفسیر دا دی چې څنګه د ده نه ګناه وشو فوراً د توبه وباسله، او دویم د قریبین تفسیر دا دی چې د مرګ نه مخکې توبه وباسله. فاولئک هم دا خلک دي یتوب الله توبه قبلی الله پاک علیهم د دوی، وکان الله دی الله تعالی علیما پوها حکیما او خاوند حکمت. الله په دې پوهه دی چې دا بنده د زړه نه توبه وباسي، که نه زموږ د پښتنو په شان سره په خوله باندې توبه وباسي، په دې الله پوهه دی او حکیمه خاوند حکمت. ولیست التوبه نشته د توبه للذین د هغه کسانو دپاره، ولیست التوبه نه قبلیږي توبه للذین د هغه کسانو دپاره
یعملون السیئات چې دی کوي بدیانې ګناهونه حتی تر دې پورې اذا حضر هر کله چې حاضر شي احدهم الموت یو ته د دین مرګ قال دی وای انی بشک ما تبت الان توبه اوستل وس وللذین وندها کسانو یموتون چې ملشي وهم کفار په دې حال کې شدي کافران نو تاسو ما ویلو چې توبه تر هغه پورې قبليږي چې تر سو پورې د انسان زنګدن ني شروع شي ان د آخرت حالات لا ني لیدلې نو تر هغه پورې د انسان توبه قبليږي یا انور د بل طرف ني راخته چې انورم د بل طرف راوخته بیا د توبې دروازه بند شوله بیا د توبه چې کوم نه قبلي او دویمه دا چې کوم انسان غرغره د زنګدن شروع شو د پرشته د مر کولی دی دغه ټیم کې دی ډېر زیاتې توبه وباسي د توبه بیا نه قبلي او د مر نه پس هم توبه نه قبلي ځکه چې زموږ ایمان په غیب باندې دی نو قبر کې دی بیا ډېر توبه وباسي په آخرت کې به یو کافر نه ټول مسلمانان هر سړی په هغه ټیم کې الله ومني د الله پیغمبر به ومني او دغه ایمان بیا قابل قبول نه دی ایمان هغه چې د مرګ نه مخکې دی راوړي توبه هغه چې د مرګ نه مخکې دی وباسي